باب الاستنجاء بالحجاره بعد به بیان د دې چې استنجا په کانو په کار ده. نو په اوبو باندې م استنجا کیږي او په کانو کیږي. د بعضو خلکو خیال دار چې استنجا صرف په اوبو کیږي او د هغې دا سوچ خطا دی. څنګه چې په اوبو باندې استنجا کیږي داسې چا په کاڼو په لوټو استنجا وکړله نو بس دغه پوره ده، بیرته اوبو ته ضرورت نشته چې په اوبو باندې به ته استنجا کې. حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عروه بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي عن جده عن ابي هريره قال ابو هريره هو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وزور پسې شوما په نبی علیہ السلام پسې ورسته روانوما وخرج لحاجته او نبی علیہ السلام د خپل قضای حاجت د پاره وتلو. فکان لا یلتفت و نبی صلی الله علیه وسلم دا عادت چې نبی علیہ السلام با نه قتل اخوا دی خوا دا عادت چې شاته به نه قتل. فدنوت منه نزور نږدې شوما فقال نوې فرمایل ابغنی احجارا زماره پاره ولټوا کانی ولټوا استنفذ بها چې زه په استنجا وکما او نحوه او یا د دې په شان الفاظ پیغمبر ویلو. خو ولا تأتینی بعزم تما تاډو کې مراوړه ولا روسن وشین مراوړه خاشنه مراوړه. فاتیت باحجار بطرف ثيابي ما وی نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړو کانه په خپل طرف د لمن باندې بسیابی نه په کپړې په طرف باندې سیابی هغه لمن ته وي د خپل کپړې په دې لمن باندې مې ول یو کانه راوړو. وزعتها الى جنبه ما کې خود کانه نبی علیہ السلام طرف ته او اعرضت عنه عزت لري لاړما ځکه دا ادب دی چې څو قضای حاجت کې نو داغه د خوانه بل لري. فلما قضا کله چې نبی علیہ السلام قضای حاجت پوره کو اتبعه بهن نو ما د نبی سلام ته اغا نکانی نبی صلی الله علیه وسلم ورپسې کړل یعنی کانو باندې استنجا وکړه. اتبعه بهن یعنی قضای حاجت پسې ورپسې کړل کانی مطلب دا دی چې به استنجا په کانو باندې وکړه. دا حدیث دلیل دی چې په کانو استنجا جایز ده اگر چې په اوبو باندې پاکی زیات حاصلېږي په اوبو باندې استنجا افضل ده ولیکن چا چې په کانو استنجا وکړله نو دا هم جایز ده. او داسې به حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کې راغلی دي چې تاسو په اډو کې استنجا مه کوئ دارنګې په غوښینو استنجا مه کوئ ځکه دا ستاسو د ورونو د شیطانانو د پیریانو دپاره خوراک دی. ترمذي کې هغه حدیث دی چې د اډو کې او د غوښین دا د پیریانو خوراک دی. نو ټول پیریانو خوراک دی او کنه نو په دې کې ډېر اقوال یو قول لاره یو قول خدا لري چې ټول پیریان خوراک سکاک نه کوي خدا ټولو نه کمزورې قول دی. دویم قول لاره چې دیو هغه خوراک او سکاک کوي په دې باندې ظاهر دلیل دا حدیث دی چې خوراک کوي خوراک او سکاک چې دی نو کوي. نو دی وجې نه ابن حجر وایي چې اډوکي او خاشنه په دې پورې د انسانانو ټول خوراکونه وای دا ملحق دي. دا په قیاس سره دغه شان حکم دو هغه شینوم دی چې هغه نجس او خوی هغې استنجا کول ناروا دي لکه شیشه وغیره شو په دغې باندې هم استنجا کول ناروا دي.